بسم الله الرحمن الرحيم. باب الانفاق مما يحب ومن الجيد. دا بل باب دی په بیان د دې خبره کې چې مال لګول خرچه کول د هغه مال چې ستا ورسره محبتي ومن الجيد او ښه مال ورکول کره مال ورکول صحیح څیز ورکول چې د کوم څیز سره ستا ډېر محبت دی نو هغه د الله رب العالمین په دین باندې لګول په دې کې اجر هم سوا دی. دویم چې الله رب العالمین له ورکې نو ښه څیز ته ورکې. قرآن کریم کې هم د دې خبرې ترغیب دی او حدیث کې هم دا خبره موجوده ده چې کوم څیز سره ستا محبت دی او کوم څیز کاره دی نو هغه څیز هغه به ورکې. کله یو څیز ستا نه دی خوښ او تی بل له ورکې نو دې کې هغه اجر نشته. یا داسې یو څیز دی چې هغه کمزوری دی نو هغه څیز ته چې کوم دی نو څه دی هغه ورکې نو هغه عمره اجر دې کې نشته دی څومره چې په ښه څیز کې دی. اکثر زمون باید چیز نه خوښ نو موږ راځو بس خیراتی دی ورکو کنه یا یو چیز بیکاری نو هغه مون خیراتی ورکو. په جیب کې په چانده کې هغه نوټ ګورو چې کوم کمزوري جنازې وتلي نو هغه نوټ پکې ورکو. دغسې نور څیزونه ما تاسو ویلو چې موسی علیه السلام الله رب العالمین ته ویلو ویل الله کور دې راته وښایه نو اله العالمین ورته وویل زما په کور څه کې موسی ویل نه کور راته وښایه نو چې کور یې ورته وښوده نو هر څه پکې زاړه پراته وو زوړ پیزار زړې کپړې چې څه زاړه وو هغه چې پراته وو. موسی علیه السلام ویل یا الله دا ستا کور دی ویلو کنه ویل ته رب العالمین بادشاہي د بادشاهانو کور خو ډېر ښایسته وي. هغه ویل موسی دې کور کې هغه څه جمع کېږي کوم چې ماله خلک راکوي زما په نوم یې خلک ورکوي او زما په نوم باندې خلک ښه څیز نه ورکوي. دغه بېکاره زاړه څیزونه دي چې زیاتې شي به جماعتي شي. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هیڅ چېرې نشي رسېدلی تاسو پوره نیکۍ ته کاملې نیکۍ ته تر دې چې ولګوئ د هغه مال نه چې ستاسو ورسره مینه ده. الله وایي کامله نیکي دا ده چې تاسو ښه مال ولګوئ محبوب مال ولګوئ. یا د بیر نه مراد جنت دی. تاسو جنت ته نشئ رسېدلی تر دې چې تاسو ولګوئ د هغه مال نه چې ستاسو ورسره مینه او محبت دی. نو ښه څیزو هغه ورکول هغه چې کوم دی نو بل هغې پسې ظلم ډېر خوږېږي نو چې الله لی ورکړي او ته ورپسې خفه شي الله رب العالمین به پرې اجر ډېر درکوي. دې بل آیت کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اے د ایمان والا ولګوئ د پاک هغه نه چې تاسو ګټلي دي. پاک څیز ورکوئ ګنده مه ورکوئ. ومما اخرجنا لکم من الارض او د هغه نه چې راویستلي دي موږ ستاسو دپاره د ځمکې نه. د ځمکې نه چې کوم فصل تاسو لکو الله وایي د هغې نه هم تاسو ورکړه وکئ ولګوئ. عشر دې مراد دی 10 حصه یا 20 حصه په فصل کې چې کوم زکات دی. ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون او قسم کوئ د ردي مال منه تنفقون چې د دې نه تاسو ولګوئ. کمزوری څیز ورکې که نه یا کله کله داسې چې د غنم دی یا بل فصل دی د هغې نه د ګونډۍ راټول کړو نو هغه به خیراتي ورکوو. نه نه داسې نه ده پکار. خبیث ردي مال به نه ورکړي. او کله کله داسې چې خلک یې د نوم ناموس دپاره ورکوي
او کله دسی چې څوک سره کار وکړي چې هغه له زکات ورکړي کوم سړی سره کار مار کوي که نه چېرته ګېډۍ ورسره وتړي لو ورته وکړي نو هغه له عشر ورکړي نو دا نه ده پکار ولا تیمموا الخبیث او قصد مه کوئ د ردي مال منه تنفقون د دې نه چې تاسو ولګوئ ردي مال مه لګوئ بلکې ښه څیز ورکه او محبوب هغه ورکه لا وصول الى المطلوب الا بانفاق المحبوب علما ذکر کوي مطلوب ته نشي رسېدلی مگر په خرج کولو د محبوب څیز باندې مطلوب د مسلمان جنت دی الله دی نو هغه ته چې رسي نو رسي به په څه باندې بانفاق باخراج المحبوب محبوب څیز به الله له ورکړي محبوب څیز به وباسي الله رب العالمين دعنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه